نن چې محترمو زمونږه کوم وظیفه ده که چېرته ستاسو حاجتونه نه پوره کیږي نو همدا وظیفه محترمو تاسو شروع کړئ. الله پاک به ستاسو تمام حاجتونه دا په ښه طریقې سره محترمه دا پوره کړي. که چېرته ستاسو مشکلات داسې دي ناممکن مشکلات دي نو انشاءالله عزیز وظیفې په برکت باندې به الله پاک ستاسو هر قسم مشکل دا به ختم کړي. څومره چې محترم بیماران دي په هغوی دا وظیفه کې ځان الله پاک بوله تمام بیماری دا بوله محترمو دا ختم کړي. بس کو تاسو شروع کوئ د رشتې لپاره نو رشتې لپاره هم ډېر زیات اعلی او دغه رنګې د کاروبار لپاره د پیسو لپاره د نوکرۍ لپاره ډېره زیاته بهترین او ډېره زیات اعلی وظیفه ده. کوشش وکړئ په خپله هم دا وظیفه وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ ځکه ډېره زیاته رقمار او ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده. بل محترمو دا چې الله پاک به تاسو د غیبونه رزق درکړي، حیرانه به شئ چې دومره د رزق ډېري د رزق انبار کوم طرف ولګېدو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، څومره کسان داسې وي د هغوی په زړونو باندې ارمان وي الله پاک تمام ارمانونه پوره کړي. د چا په زړه باندې څه امید څه خواهش شي الله پاک تمام خواهشات امیدونه دا وله پوره کړي. څومره مشکلات چاته وي الله پاک تمام مشکلات د خلکو ختم کړي. څونه بیماران وي الله پاک تمام بیمارانو له صحت کامله عاجله مستمره دا وله ورکړي چې نیک اعمالو ته دا روغ شي. څومره کسان دي چې هغوی د رزق په تلاش کې دي، د کاروبار په تلاش کې دي، د پیسو او د دولت په تلاش کې دي الله پاک بهترین دولت ورکړي، بهترین کاروبار وله ورکړي، دغه رنګې بهترین رزق وله ورکړي. الله پاک دې موږ او تاسو نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم دیدار د الله پاک موږ او تاسو ته رانصیب کړي. نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده ډېره زیاته د کمال او ډېره زیاته عظیم شان وظیفه ده ځکه چې د حاجاتو د پوره کېدو وظیفه ده، دغرنګې د مشکلاتو د ختمېدو وظیفه ده. یو کار نه کېږي محترمو تاسو دا وظیفه شروع کړئ انشاءالله عزیز یو څو ورځې وکړئ الله پاک به ستاسو هر قسم مسله دا به ختمه کړي. الله پاک به هر قسم حاجت ستاسو پوره کړي د پرسکون زندګۍ لپاره د عافیت د ژوند لپاره. بس ډېره ښه ده یار ستاسو لپاره ډېره ناشنا وظیفه ده. وظیفه داسې ده چې حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبي الله الله پاک زما لپاره کافي دی، لا اله الا هو د عبادت لایق بل څوک نشته، علیه توکلت په الله پاک باندې توکل کوم، وهو رب العرش العظیم هغه د لوی عرش مالک دی، هغه ډېر زیات د لوی عرش رب دی. محترمه دا وظیفه چې کله تاسو شروع کړله نو حسبي الله الله پاک زما لپاره کافي دی. چې څومره د ګران نه ګرانه مسله ده او تا دا وي چې الله پاک زما لپاره کافي دی نو الله پاک به هماغه ستا لپاره کافي شي. مشکل دې ختمېږي نه او ته وایې حسبي الله الله پاک زما لپاره کافي دی. محترم مسلمانانو ته تماشه کوئ الله پاک څومره په ښه طریقې سره څومره بهترین طریقې سره ستاسو حاجات دا پوره کوي. نو کوشش وکړئ وظیفه روزانه کوئ، روزانه ترتیب او طریقه کار به د وظیفې داسې شي چې تاسو به 21 پېرې درود ابراهیم ووایئ او بیا به د هغې نه بعد 314 پېرې روزانه دا کلمات به ووایئ حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. تاسو شروع کې په قلا قلا روایت دې مه کوئ چې دا کړه پوره کړئ تاسو بیا د هغې نه بعد 21 پېرې درود شریف او بیا د هغې نه بعد تاسو دعا وکړئ انشاءالله عزیز. تماشه کوئ خپل حاجت ته م ګورئ خپل ځان ته م ګورئ څومره ستا په ژوند کې دا بدلون راځي. خو یو خبره ده یقین غواړي او کامل یقین غواړي ځکه دې تعلق محترم نورانیت سره دی او نن سبا نورانیت بیخي نشته دی، روحاني طاقت روحاني پاور دا سره شته نه ځکه مونځ وکړم د هغې ماته سناسه روحاني پاور میلاو شي او بیا ورپسې موږ غیبت وکړو بیا ورپسې موږ ډرامې وغیره وګورو
نو کم چې روحاني پهور دغه یو قسم لا ماینس کې دا رواني کوشش وکړو د ګناه نه پرهیز وکړو او دغه رنګې وظایف دا خپل جاري ساتو انشاءالله الله پاک به ډېر زیات خیر را پېښ کړي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته